بسم الله الرحمن الرحیم کتاب السیر مخکی اقرا بیانو دلته سیرت بیان کی دواړو کې مشقت ده اقرا کې مشقت ناپسندیده کار به پکاو او جهاد کې هم مشقت وی کتاب السیر سیر د سیرت جمع ده او حالت ته ویل کیږي خو په شریعت په اصطلاح کې د دې غلبه راغلي علی طریقه المسلمین فی المعامله مع الکافرین والباغین وغیرهما د مسلمانانو طریقې کار چې کوم د کافرو سره یا باغیانو یا دیونه علاوه نور کوم دشمنان دي هغه سره یو جهاد وی دغه تعریف کوم او یو مغازی هم د دې هم مفهوم الفاظ دي علماء په کې فرق کړي دا یو د جهاد تعریف کو جهاد چاته ویل کیږي به ورسته مغازی سره فرق وایو جهاد لغت کی جهد نم دیو که جهد نم مشقت تم وی محنت تم وی کوشش تا بذل ما فی الوسع من القول والفعل د سړي په وس کې چې قول یو که فعل وي هغه کول خپل وس په قول یا فعل باندې خرج کول د وس موافق وس خو مې ویلو کنه خپل وس خرج کول په قول یا فعل باندې دیتا جهاد وی شریعت کی قتل الكفار ونحوه من ضربهم د کافرانو سره جنگ کول یا د جنگ په مثل یعنی قتل کول کافران یا د قتل په مثل کار ور سره کول یعنی وهل هم دغه شان داغو اموال هلاکول وهدم معابدهم عبادت خانی ننول وکسر اسنامهم داغو بوتان چې هغه ماتول دی ته جهاد ویل کیږي مقصود د جهاد حضرت شیخ الاسلام وایي دوه خبرې دي بلکې د سی بو وایو مقصود د اسلام یو جهاد یو چې د اعلی کلمت الله به اعلی کلمت الله کې دوه دي یو د الله جل شانو په ځمکه باندې د الله جل شانو قانون نافذول یعنی خلق د بندگانو د بندګۍ نه ایستل او د الله بندگان جوړول او دویم د کافرانو شوکت او طاقت ماتول د الهی کلمت الله اجزا دي داسې به وایو ارکان دي چې کله دغه دوه رکن موجود شي نو الله به الهی کلمت الله راځي بم مغازی او جهاد کې علماء فرق بیان کړي جهاد کم باب وی پاغي کې عام طور باندې تعریف د جهاد وی اقسام د جهاد احکام د جهاد ذکر کیږي پچا لازم دی پچا نه دی کله لازمیږي او مغازیو کې واقعات ذکر کوي د جهاد والا محدثینو دا فرق ذکر کړي خري کتاب السیر البحث الاول بحث اول کې براته احکام د جهاد ذکر کوي پاغي کې اول حکم وصف شرعي د جهاد حیثیت څه ده نو جهاد اصل کې په دوه قسم باندې دي یو جهادي یو کله جهاد فرض علی الکفایه وي او کله فرض عین وي نو عمومي تور باندې جهاد فرض کفایي نو ولغه بیان کوي نو وی فرض علی الکفایه جهاد فرض کفایي دی فرض کفایي معنی پټول امت باندې فرض دی فرض خو فردن چې چام کولو د ټولو غاړه ور سره خلاصيږي خپل وی اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين او کچری یو منکی چونکه په ټولو فرض دی ودان شنو ټول با په ترک د فرض باندې ګناګار وي ولم يقم به احد اثم جميع الناس بتركه اور پسې وی وقتال الكفار واجب وان لم يبدؤون دا دویمه مسله دی عنوان کې دا
د کافر سره جنگ کول واجب دی اگر که په موږ باندې ابتدا ونه کی. دلته به یو تقسیم ته اشاره کوي چې هغه قتالي دفاعي دی او قتالي اقدامي دی. نو اقدامي جهاد چې دی دا بعضې صورتونو کې واجب وي اگر که هغه موږ باندې ابتدا نه کړي موږ خپله دفاع نه کوو. راځئ لږې تفصیلا ووایو ما ته متوجه شي. نو جهاد کله فرض عین وي کله فرض کفایي. عام حالاتو کې او خصوصا چې کله جهاد اقدامي وي چې موږ په کافرو اقدام کوو غور باندې حمله نه کړي په دې صورت کې جهاد فرض کفایي د خپل احکامات دي. او کله چې کافر په موږ حمله وکړي نو بچای چې حمله کړي په دې خلکو باندې جهاد فرض عین دی. او کدا خلک فرض عین معنی په هر فرد باندې جهاد پشان د مونځ لازم دی پشان د زکات. حتی چې قانون او قاعده د شریعت کې چې فرضي حکم کې د الله پاک کوم فرضي حکم وي هغه مخلوق د باره پرېږدونه دا یو قاعده ده. لہذا غلام به د مولا خدمت د پاره جهاد نه پرېږدي وظیبه اجازت. بله قاعده دار چې فرضي حکم کې د چا اجازت تم ضرورت نه لہذا مولا اجازت ته هم ضرورت نه. ښځه به د خاوند د حق د پاره جهاد نه پرېږدي ځکه فرضي حکم دی هغې سره فرضي حکم کې اجازت تم ضرورت نه بغیر د اجازت به ځي. او که چېرې دا کوم خلک باندې حمله شوې ده صرف په دیو باندې مال فرض عین دی. که چېرې دیو کافي نه د جنگ د پاره به چې ورپسې کوم خلک دی په هغو باندې فرض عین دی نږدې کوم خلک دی ورته که هغو هم نه کافي کېږي به چې ورته نور کوم نږدې خلک دی هغو باندې فرض عین دی. او که هغه هم نه کافي کېږي دغه شان نږدې خلکو په باندې به فرض عین کېږي حتی چې دنیا کې څومره مسلمانان په ټول باندې به جهاد فرض عین شي. دې لپاره خپل شرایط دي که امیر به یې درې شرایط والله شیخ الاسلام ذکر کړي رحمه مدت الله العالیه درې تقریر ترمذی کې. یو دا چې نیت به خالص وي او دویم دا چې امیر به موجود وي دغه په امارت کې به جهاد کوي کني به به خانه جنگي جوړ شي. او دریم نمبر طاقت بم وي که طاقت نه یو جنگ کوي نو به خودکشي کول دي. دا درې قیدو د درې شرایطو خیال بساتو ورسره. مرحل عام طور باندې جهاد فرض کفایي کلی چې کله موږ اقدامي جنگ کوو هغه کې چې څوک اقدام کوي هغه کافي کیږي او اقدام مسلمانان ال کوي چې ورته پته غالبه کیږي. او کله چې کافر بمنګ باندې حمله وکړي به دې وخت کې جهاد فرض عین کیږي. ورسره جهاد دغه دوه قسمه معلوم شول چې یو اقدامي دی چې ډایرکټ مسلمانان په کافر حمله وکړي او یو دفاعي دی چې خپل دفاع کوي مسلمانان. به بعضې خلک وایي جهاد اقدامي نشته دی د کافرو د خوشحالولو دپاره وایي. شیخ الاسلام انعام الباری کې دا قصه لیکلې هغه وایي چې زمون خلک د مغرب نه متاثره دي نو هغه کوشش کوي چې کم شیونو باندې هغه خپه کیږي هغه ختم کی. سود چې هغه جایز دی او پلان کې شی جایز دی او پلان کې شی دغه شان جهاد مونږ صرف دفاع کوو دفاع صحیح د اقدامي جهاد اسلام کې نشته. دا خلک ځان له دلایل ذکر کوي به لکه الله په قرآن کې فرمای اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ظلم به شوی ځکه ورته د جنگ اجازت ده یعنی دفاع کوي خپل. دغه شان نور آیاتونه خپل دلایل ذکر کوي اقدامي جهاد نشته ده. سید علي مولوی صاحب تکمیله کې لیکلي چې د جهاد په مشروع کېدلو کې تدریج وکړه ورو باندې پکې احکام بدلیدل. 4 مرحلونه تیر شوی وو. اوله مرحله دا و چې جنگ بالکل منو خذ العفو او واصبر صيغه قرآن کې بار راغلي دي. دا مکی دور کې دا خبره وه چونکه مسلمانان کمزوري وو نو د دې په وجه باندې اجازت ورته د جنگ نه و ځکه که جنگ یې کوو هغه شهیدان کېدل مړه کېدل او وختي په قاعده کې ویل چې یو شرط پکې دا دی چې وس به د جنگ وي ویلي مو که نه طاقت به. بیا دویمه مرحله راله
کله مدینه ته مسلمانان رال څه مضبوط شو نو به دفاع کول چې دي کنه دا ورته جایز شول صرف هغه د پرده آیاتو دفاع کول واجب نه جایز شول ور اذن للذین اجازت دی هغه کسانو سره هغه کسانو چې قتل کیږي جنگ ور سره کیږي د دې خبر اجازت دی چې جنگ وکي ولی بانهم ظلموا ظلم ور سره کیږي دی وخت کې دفاع صرف جایز و درېمه مرحله بیره لغی کې دفاع واجب شولا وقاتلوا فی سبیل الله الذين یقاتلونکم څوک تاسو سره جنگ کوي د امر صغرا تاسو سره جنگ وکي دا درېمه مرحله و بده کې جهادي دفاعي چې هغه واجب شو جایز نه واجب شو ځکه مسلمان نورم قوي شو به چې خ قوي شو څلورمه مرحله دا نه هم هجري کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله حج د بارت للو لاندې حدیث ذکر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د سورې برات شروع آیاتونه ور کړیو او به ورسره جبرئیل علیہ السلام په باندې حضرت علی رضی الله عنه مرګره کو چې ستاسو خاندان سره وسه مرګره کا او هغه به مینا کې حکم دی کیو حدیث نه ذکر کړی دی خلق ودر ول وغت غوته آیاتونه وتولو سلو پوهه بکړه دی وخت کې jihad فرض عین شو نو د آیاتونه کتب علیکم القتال او قاتل المشرکین کافه د جهادي اقدامی لپاره راغلي دي بهرحال څو مرحله پیراله څلور مرحله پیراله هجدا مسله خوش ولا دویم نمبر من لا یجب علیه الجهاد جهاد پچانه دی واجب نو وی ولا یجب الجهاد علی السبی ما شوم بینه دی واجب دغه جهاد چې دا یو مشکل حکم دی او ډیر لپاره مکلف کېدل شرط دی ما شوم غیر مکلف دی همدغه شان غلام مې نه دی خدا جهادي فرض علی الکفایه بیانې ځکه یو طرف ته د الله حق دی جهاد کول بل طرف ته د مولا حق دی الله جل شانه غنی ذات دی نو بنده حق مقدم وي دغه په بنا بدن دی دغه شان په خزمانی نه دی لازم لکه په حق د زوج کېغه محبوس یې د بنده حق دی ولا اعمى پړون مې نه دی ځکه دای طاقت نه لري حرج دی او عاجز دی دغه شان مقدمانی او سړی ګډ دی پاغه نه دی ځکه هغه عاجز دی او عجز چې دا په عبادتو کې اثر کوي مونږ ویلو کنه ضرورت چې دي عبادتو کې مؤثر وي دغه شان اقطاع د چالاس کټ دی هغه باندې نه دی واجب دا د فرض کفایي خبره وا دریم نمبر عنوان کې انواع الجهاد بیانې حکم چې وخت مونږ ذکر هم کړه نو کچري دشمن به من حمله وکي په دې وخت کې jihad چې د فرض عین جوړيږي فین هجم العدو لاندې لیکه الف الجهاد الدفاعي د جهاد الدفاعي او د فرض عین خبره کوي کچري دشمن حمله وکي په یو بلد باندې وجب على جميع المسلمين الدفع په دې کې به تخرج المرأة بغیر اذن زوجها والعبد بغیر اذن المولى وليس کتا سو ګوري لاندې جهادي دفاعي لیکله دغه ده کنه اچھا لګو کې ده خبره من ځان پوي کوم ک یو ملک باندې کافر حمله وکي دغه ملک په خلکو باندې جهاد فرض عین ده نور خو دال چې نور خلکو باندې به فرض عین نه ده فرض کفایي ده دا ال چې دغه خلک دا کافي کیږي جنگ لپاره دا کوم ملک والی چې دا کافی کیږي په دیو باندې خو فرض عین دی ځکه دی کې بعض نه کافی کیږي دی به ال کافی کیږي چې ټولي وکي په دیو فرض عین شو نور خلکو باندې فرض کفایي دی نه معلومه شو لکه داسیم کیږي چې بعض خلکو باندې فرض عین وي بعض باندې فرض کفایي وي بچا حمله شوی دا دیو کې بعض نه کافی کیږي ټول د ضرورت دی په ټول فرض عین شو دین علاوه د ضرورت نشته نور باندې فرض کفایي دی نو نور کې به دانشته چې خزه دی بغیر د خاون نوزي او دیو کې به دغه حکم وي مرحل وي او ما تاسو ویلو عام طور باندې جهادي دفاعي چی کنه دا فرض عین وي وجب على جميع المسلمين الدفع تخرج المرأة بغير اذن زوجها
والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين أو ملك اليمين چې او رق النکاح لا تاثیر له في حق فروض الأعيان كما في الصلاة وصوم کې خاون نشي منی کولای مولای نشي غلام. درېمه مسله جهادي اقدامي بیانوي وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. وليسم اول دار الحرب وبيجنو نور خبره کو. خجی یو دارالاسلام وی. دارالاسلام هغه علاقې ته ویل کېږي چې مسلمانان پکې آباد وي او کاغو بزان باندې اسلامي احکام نافذوي نو ورته ممکن وي. دغه علاقې ته دارالاسلام ویل کېږي. اسلامي احکام چې دي بزان نافذوي عباداتو نه علاوه نور لکه قصاص دغه شان حدود وغیرہ نو ممکن وي ورته. موږ پاکستانیان کې نافذوم نافذولی شو به دا دارالاسلامي. دارالحرب د دې مقابل شو. هغه علاقې ته وي چې هغې کې مسلمانان اسلامي قوانین په ځان نافذي ورته ممکن نه نشي نافذولی اگر کې انفرادي طور باندې هغو ته د عباداتو اجازه دي. په دې اعتبار سره به دا کم کافرو ملکونه دي نو دا دارالحرب شو. یو دارالامان وي. دارالامان هغې ته ویل کېږي چې مسلمانان اچھا بیا وورئ مرسم دا اوس چې کوم تعریف ما وکړه د دارالامان دی چې انفرادي طور باندې خلکو ته د عباداتو اجازت وي او قوانین اسلامي هغه به ځان نشي نافذولی بیا دارالامان دی. او دارالحرب هغې ته ویل کېږي چې هغې کې انفرادي طور باندې اعمال خپل نشي کولی او قوانین نافذولو ته هم نه پرېږدي. د دې په وجه علما وایي نن سبا اکثر ملکونه چې دي د دارالامان ګرځېدلي دارالحرب نه وتي دي. ویږي که نه د کافرانو ملکونه ځکه انفرادي طور پکې اجازت وي. زه دا به ګورو مخکې. بهرحال کله چې مسلمانان دارالحرب ته وردن نشي او جنګ کوي د دې درې مرحلې دي. اوله مرحله اقدامي جهاد کې کدیو د یو ښار د یو غټې قلا نه محاصره وکړي نو دعوت الی الاسلام به کوي دعوت به ورته ورکوي. ځکه خلک وایي که نه چې به ګوړه مري نو زارو ته څه ضرورت دی. دعوت به ورکړي که اسلام یې راوړلو بس قصه ختمه. بل زمونږ مقصود خو خلکو وجل نه دي. زمونږ مقصود خو الهی کلمت الله د هغه په دې طریقه راځي که نه. فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم بیا به ورسره جنګ موږ نه کوو ولې مقصود حاصل شو. نبی علیہ السلام وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله باندې قصه ختمه شوله. دا انتها ده د جنګ. دویم او که د دې نه منع شو نو بیا دویمه مرحله دا ده دعوهم الى اداء الجزیه. اوس به جزیه ورکوئ. صحیح ده مسلمانېږئ نه ملک به زمونږ په کنټرول کې تاسو به زمونږ اهل ذمه یې موږ به ستاسو د امن ذموار یو خو دا ده چې جزیه به ورکوئ. نو په دې صورت کې جنګ چې دی دا به نه کوو. که دې ته څه ورته وایي تسلیم شو راسئ بدي. فإن بذلوها معنا والمراد بالبذل القبول هدايه کې وایي مراد بذل سره قبلول دي. که چېرې دوی جزیه قبوله کړه فلهم ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم نو بس حقوق د مسلمانانو دي ابو صدی وي امن او کم څه چې په مسلمانانو باندې لازم دي او په دیو باندې لازم وي ټیکس میکس به اخلو. برحال جزیه که ورکوله بیا به ورسره جنګ نه کوو ځکه الله په قرآن کې وایي حتی یعطي الجزیه تر دې چې جزیه ورکړي. جزیه ورکولو ته تیار شي په دې باندې به جنګ انتها ته رسي. درېمې مرحلې نه مخکې لږه نوره خبره کوي. کافرو ته دعوت ورکولو ته واپس راشي. دعوت به ورته ورکول واجب وي که نه. نو مسله دا د مولوي صاحب چې کومو کافرو ته اسلام نه رسېدلی دعوت نه رسېدلی نو اول حکم د دعوت دی وروستو بیا د قتال دی. جایز نه ده چې دعوت نه مخکې قتال وکړي. واجب ده چې دعوت ورسوي. یو دویم کومو خلکو ته چې دعوت ته رسېدلی دی دوباره دعوت ورکول ورته مستحب دي واجب نه دي. درېمه مثلا نن سبا چې دی ټول
عالم دنیا کې اسلام دعوت ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. نن سبا زمانه کې که یو ځای باندې مسلمانان حمله کوي دعوت ورکول ورته واجب نه دي، زیات نه زیات مستحب وي ځکه دعوت هر ځای ته رسېدلی دی. ولو قاتلهم قبل الدعوة خشي. أما في زماننا فلا حاجة إلى الدعوة لأن الإسلام قد فاض واشتهر. ومحيط كذي تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام، وأما بعد ما انتشر يحل القتال معهم قبل الدعوة ويقوم ظهور الدعوة. دا دعوت ظاهر دل او خریدل دا به په مقام د هر مشرک د دعوت وګرځيږي. وای چې هر مشرک ته دعوت ملاو شو دا خریدلې دا غیب زی ودرېږي. نو درېمه مسله کوي ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم. أن يقاتل د معلومه سیغم سید قاضي و حاکم و سر جنگ نه کوي. أن يقاتلم سید جنگ بنه کی ويستحب سيدي أن يدعو من بلغته الدعوة إلى الإسلام ولا يجب ذلك. دریم مرحله الثالثة القتال. نو دعوت ورکو قبول هم نکو جزیه تم تیار نشو اوس به ورته وس مراته خدای ټینګه. فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم. الله نه امداد وغواړي. ولی هر ګران کار کې د الله نه امداد غوښتل بګار دي کنه. لکه مونږه حج لزو وایو اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني. دعاګانې پکې وایو دا مشکل کار دی، دغه شان جهاد هم دی. لأنه هو الناصر لأوليائه المدمر لأعدائه وحاربوهم. جنگ بوس شروع کی طریقی جنگ مراتخی ونسبوا عليهم المجانيق. مجانیق به پی نسب کی چې غټي غټي کمرې به پورشتلې. نور تاسو پیژنې کنه اډ لړګي به کلاک کړه وای کې به پړی واچول کانی به کې خودل بعضی وخت کې به باغې باندې تیل واچول اور به ورته کو او څنګه به باغ اور ورته ول یو بل معنی. وحرقوهم دا حکم کورونه مورن دا بوله وسیږي. وارسلوا عليهم الماء وبو ور پریدي. لنډه دا چې هغه تنګولو د لپاره بهر تدبیر اختیاري. کاغه د سیزلوي کاغه د مجانیقوي کاغه د وبو پرې خودلي هم دغه شان وقتو اشجارهم دغه تنګولو د لپاره بهر صورت اختیاري. بوټي به کټ کی وافسدوا زروعهم. خداغه صورت کی چې د هغه مغلوبول دا غالب نه ښه، یعنی غالب ګمان د مسلمانانو دانی چې به مغلوب شي الله دا خبره ده. او که غالب ګمان زمنګ د فتح او دغه د مغلوب والی به دي شي ته ضرورت نشته دا قاسم به زمنګ جوړیږي ولی به هلاکو. خجی پنځمه مسله احکامات را ته بیانې. ولا بأس برمهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. کاغو کی مسلمانو قیدیو یا تاجر مسلمانو به منګه تو پډزي کو غشي ورولو جایز به کنه ویا جایز ده. نیت د مسلمانانو د اشتلو باندې کو. او شپږم کچریغو ځان د ډالو نکړه مسلمانانو بچي نو به په تیرونه ولو کنه ویا به مولو خو نیت به د مسلمانانو د بچو د وشتلو نه کو د کافرو بکو. تاسو پیږي کنه دینه دا مسله معلومه شوله د کافر په وجلو کې مسلمان نیم ملکیږي خیر دی. ځکه ضرر اعلی ختمولو د لپاره ضرر وړو کې ضرر خلق خپلینو. وان تترسوا بسفيان المسلمين. کاو ډال جوړي د مسلمانانو بچي او بالاسارا یا قیدین ولم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار دون المسلمين. بس موږ په وس کې دومره ده که مسلمانان به ګمړو شو داغه به توان هم نه. والغرامات لا تقرن بالفروز. فرض کار کی څه غرامات نه لازمي کې توانونه خدیتونه میتونه. خجی څلورم مسله اخراج ما لا يؤمن عليه. هغه څوک ځان سره جهاد جنگ ته وستل چې په هغه باندې امن نه ولی چې خزي به جنگ لنو باسو. دغه شان مسلمانان بزان سره
مصحفونه چې دا بنو باسي مصاحف قران مجیدونه حاصل کې عسكر ته د دې دوه حالت دي سی وای کچري مسلمانانو لخر قوي او غالب ګمان یا یقین داو چې موږ باندې کافر نشي غالب کېدلې ځان سره خزي بوتللې شي قران مجیدونه وړلې شي ځکه دغه وخت کې غالب ګماندار چې د خزو بے عزتی نه کیږي او دغه مصاحف به حرمت نه کیږي او کچري مسلمانان کمزوري به دي ځان سنو باسي بهرحال خزي به باسي خو بډای خزي یادو چا په کار راشي ځوانان نه غینه فتنه جوړيږي د سینې چې نو بټول دي تر واوړي ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها وړو کې سریه کې وباسي به چا د دې تقسیم هم کړي اقل جيش چې دي 400 کسان دي کدی نه زيتي به کېستلې شي او سریه اقل 200 کسان دي چا وی چې اقل جيش 400 کسان دي او اقل سریه 400 دي خدای د حالات خبرې دي لګ ډیر سزمن کار نشته د زنانو او د مصاحف د به حرمتي خبره ده کچري امن مونږ ته غالب ګمانو بس استلې شو پنځمه مسله النفير العام هم دا مخکینه مسله د به رمات کوي چې کله جهاد دفاعي او جهاد فرض عین وي نو په دې وخت کې احکام بدل وي ولا تقاتل المرأة الا باذن زوجها دا اقدامي خبره کوي ولا العبد الا باذن سيده يعني فرض کفایي خبره کوي الا يهجم العدو مقصودی خبره په دې عنوان کې هم دا ده هغه دشمن راشي به اجازهتونه نه غواړي نو قاعده مورل ویلی و شپږم نمبر آداب الجهاد مسلمانانو ته د جهاد آداب دي ويم بغیر للمسلمین الا يغدروا دوکه بنه ور کوي چاته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو لخر کې مشهور او امیر بلکې چټیم کې چې امیر المؤمنین واغه خبره ده تقریبا هرقل کوم ځای بادشاہ روم کنه رومینو سره معاهده شوی و نو به چې کله معاهده سبا ختمېدل نو بیگانه مسلمانان لاړ مجاهدین او ګر چبرته تاو شو بالکل پسره کې ناستل هغه ته باتم نو بس سار څنګه سبا کېدلو او ملک کېدلو فتح وا پدې کې و صحابي رامن دیوال شپې سنم باندې شو تقریبا ابو دردار رضی الله عنه کم یو بهرحال او راله معاویه سبتوی رضی الله تعالی عنہ تا ته دوکه کې هغه دې خبر کړی چې حمله کوم او ته حمله کې ابه وته حدیث ویلو نو ټول لخرې واپس کو نو معلومیږي مسلمانانو مقصود چې دی کنه هغه د الله حکم منل دي اوس به نه فتح دا غټ دشمن دی اوله بیره دغه بار کېدل د عربو د ځمکې نه روم ته او د یورپ ته رسېدل اوله بیره داسې یو مقرره چې دا علاقې فتح کېدلې او بیم پرې ښودله مکمله فتح یې ګویه چې پرې ښودله ولې د الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام حکم پکې ماتې شریعت حکم ماتېدلو نو دوکه به نه کوي دغه شان ولا یغلو غلول به نه کوي غلول ویل کېږي بالضم السرقة من المغنم د غنیمت نه غلا کول لیکن سخت ګناه ده یو صادر یې پټ کړی وکنه خل نبی یو کس په باره کې نبی علیه السلام وایي دا جهنمي دی به ویل یو صحابي به وره یو صحابي تقریبا نبی علیه السلام خدمتونه هم کړي وو غلام یو نو کله چې وفات شو خلق ویلو ګوره ټول مله خدمت هم کړی دی جهادونه هم کړي جنت کې به نبی علیه السلام او ته فرمایل صادر یې پټ کړی غنیمت نه او کله د سپلای دغه وندنې چې پټ کړی وي غم جنت ته نه پرې دی ورکه به دا مفهوم د حدیث دی نو غلام نه ده ولا يمثل مسلم نه کوي مسله اعضاء کټ کول وته مخ اوارول وته ویل کیږي ولا يقتل امراه بعد شنو د حدیث د ورنیین نبی له اسلام مسله کړي و منسوخ شوی کا غنو احادیث باندې دغه شان خزه بنو وجني ماشومان بنو وجني حدیث کې دی د وجل لمن راغلي شیخ فانی بنو وجني بوډا سړی زکه څوک چې جنگ کوي هغه به وجني دی خو جنگ نه کوي
ړون به نه وژني جنګ نشي کولی دغه شان مقعد به نه وژني ها کدې کسانو کې څوک اهل رای و هغه به وژني ځکه جنګ څنګه په لاسو سره او میدان جنگ کې دغه شان رای سرم جنگ کیږي دام به جنگ کوون کې دي چې اهل رای کمی الا يكون احد هؤلاء ممن يكون له راي في الحرب او تكون المراه ملكه باچانوا ولا يقتل مجنونا لونه بنه وجني هم دغه شان ماشوم بنه وجني ها که جنگ کې لمخه ترال او تا ته پته وکړي نه وجنه ما وجني به وجلې شي نو لا يقتلان الا ما دام يقاتلان وم نمبر مصالحه د کفار سره صلح کولی شو کنه وای صلح هم کولی شو جایز ده نو وی کچری امام دارای ولري چې اهل حرب سره د یا دغه د یو فریق سره صلح وکي او مسلمانانو ته بده کې خیر وي نو کولی شي فلا باس به پویږي خجی او دویمه مسله بده کې دار چې کله صلح وکړه او به وته دا رای مخه تراله یعنی دا وته مصلحت ښکارا شو چې مزید صلح صحیح نه ده نو صلح ماته ولې مشي البته دوکه باندې کې یو لورته وي پلان کی تاریخ پورې وزمنګ صلح وی او غینه پس خپل کار کو اوري کنه ډړمو نبذ الیهم وقاتلهم دریم مسله کاغو خیانت وکي صلح مخ کې صلح کم ټیم دیغي اغلا نه راغلو حمله شروع کی یعنی صلح مخالفت وکي نو به دې ته ضرورت نشته چې موږ ورته وایو موږ صلح ما تکړه ډاری کوم معاملې پې کولې شو ورسېدلې په دې فإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاق ما که یو کس نیم بکې داسې کړي هدایي کې دي ښه یو کس یو مسلمان وجلی نو د دې مطلب نه دی چې ټول به دې راضي دي حق معلومه شو چې ټول به راضي وو بس به خو صلح ما تکړه اتم عنوان حکم عبید الكفار د کفارو کوم غلامان دي د غیبت څه حکم وي نو د کفارو غلامان کده مسلمانانو فوج ترال کده کفر په حالت کې او کې اسلام راوړو په هر صورت دا به آزاد وي حتی که دارالحرب کیو او اسلام راوړلو او بغینه پس من قبضه کو دارالحرب به هم غو آزاد متصور وي الا به غلام وي چې کفر په حالت کې او دارالحرب کې رسې بده نو دو صورتونه د آزادۍ شو یو دا چې د مسلمانانو فوج تراشي او دویم چې اسلام راوړي اگر کرانی راغله واذا خرج عبيدهم الى عسكر المسلمين فهم احرار نهم مثلا ما يجوز الانتفاع به قبل القسمه تقسیم د مخ کې د مالی غنیمت نه کوم طریقو سره موږ فایده حاصله ولې شو نو لسی غلا کول مالی غنیمت نه منه دا موږ دا ویلو البته ضرورت پوره کولې شو دي اگر مسلمانانو مال له جنگ هم د مسلمانانو دفاع د پاره دی دا غو په فایده کې دی نو غینه په فایده حاصله دا غو د مال نو دارالحرب کې کم ساروی او حیوانات ور سره دي ساروی او خان آسان او قچری مچری هغه منی د دارالحرب غیاګانی وغیرہ خړلې شي یعنی د غنیمت د مال کې چې څه د دیو د خوراک دی په خړلې شي لکه نن سبا موږ وایو ټینکونه منکونه دي هغه ته به تیل چولې شي راسي کنه د غنیمت تیل او دغه شان کوم دوام ورته د غنیمت مال نه ملاویږي هم خړلې شي خوراک غیر خوکار نه کیږي هم دغه شان اور د پاره د غنیمت لرګي استعمال ولې شي ويدهنو بالدهنه مراد دار چې د غنیمت تیل دی غوړی دی غد پخلی د پاره استعمال ولې شي ضرورت دی او هغه نه کوم اصلي مندلي باغي ور سره جنگم کولې شي مجاهد ځان سره غستلې شي دا ټول خبره چې کوم وکړي دا له تقسیم نه دی شوی ښه تقسیم وشي به خو به خبره دا راځي را لرستو البته دا سی اوسره نشي کولای چې غنیمت مال له خرڅي کې پیسې جب کې واچي مال ځان لني همدغه شان غنیمت مال له بغیر د ضرورت ځان سره اوچتای د مال په حیثیت باندې دام نشي کولای ولا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيء ولا يتمولونه لسم مثلا اسلام د کافر
ولې چې اوس کې وسړی کافر سړی دی او مسلمان شو نو اسلام سره سړی محفوظ جوړیږي اگر که دارالحرب کې دی نو ویلو دو صورتونو سره سړی محفوظ جوړیږي غلام په باره کې ویلو دلته هم د قشان ده یو که یو سړی اسلام راوړو بس محفوظ شو او نور کم څه ورسره محفوظ شو هغه بیانو دویم یو سړی دارالحرب نه دارالاسلام تراله اگر که کافر دی اسلام نه راوړي يهودي یا عیسائی دی او جزیه قبول کړه اهل ذمه نه جوړیږي بس به هم دا محفوظ شي بهرحال کې یو سړی حربي اسلام راوړل د اسلام فایده بداوي چې د نفس به محفوظ شي دویم د چې کوم وړم بچی دي نابالغه چونکه هغه د پلار تابع وي نصاب وغیرہ کې تاسو ثبت رانو هغه به هم محفوظ شي او دوه قسم مال به محفوظ وي بلکې د څه وایي درې قسم مال یو هغه مال چې د په قبضه کې دا محفوظ شو منګه کامله وکړه او دارالحرب هم گیر کو قبضم کو دغه مال د چې د غنیمت نه مولي شي دویم د کم مال د مسلمان سره امانت دی هم غنیمت نه هم محفوظ وي دریم د کم مال د ذمي سره امانت دی هغه هم محفوظ وي دا مسله برس راشي ان شاء الله یو حربي تاجر دی او دارالاسلام کې بچا باندې قرض مرز دی او به دارالحرب تلاړه منګل تاملا وکړه یا د چا سره امانت دارالاسلام کې پروت وکړه موږ حمله وکړه نو دغه څنګه چې هغه قبضه شو د ملکم ختم شو دا قرض مال او د ودینه د دې خبرې ورسته وایو تاسو پیږئ دلته دغه شان مسله نه کې دلته خو اسلام راوړی دی نو که د مسلمان سره مال امانت وي یا د ذمي سره مال امانت پروت وي هغه محفوظ شو فإذا ظهرنا على الدار كم دار الحرب ماني غالب شو د کم پټی دي فاقاره فیون د پټی چې دا به وي فیوي مال غنیمت کې وي دا زمونږ د حناف مسلک دی ښا امام شافعي سی وایي چې منقولي اشیاء د په قبضه کې هغه محفوظ وي دغه شان عقار هم محفوظ دي موږ د دلیل کې وایو ګور عقار چی د اصل کې د سړي په قبضه کې نه دا کمدار دی دغه په قبضه کې دغه په حفاظت کې دار خو زمنګ شو وکړه کافرو نو موږ تی ونیولو دغه شان د خزه چې د بم فیوي خزه د خاون تابع نه خزه په خېټه کې چې کوم بچی دی چونکه لا بار شوی دی نه دا خزه جز دی غبم فیوي غلام به جوړو د کوم بالغ بچی د بلار تابع نه اگر کبلاری مسلمان دی ابم فیوي یو لسمه مسله کراهت د بيد آلات حرب دې من ان شاء الله به باس کو لګي مختصرا واوري مکروه ده چې اهل حرب باندې څوک اسلحه خرڅي همدغه شان دا یو مشهور عنوان دی چې دا تاسو یو شی په اهل حرب خرڅول چې هغه اسلحه جوړي سبب د اسلحه جوړيږي نو دین دا مسائل روزي د وخت چې موږ تاسو ته ویل نو مولوی صاحب چې وخت فتوا لیکلی و د چا باندې یو داسې شی خرڅول چې هغه د معصیت ذریعہ وي لکه شراب او بوتل بچا خرڅي له لعب سامانونه بچا باندې خرڅي ان شاء الله بدی به باس کوخه به برتاویګو دولسمه مسله احکام امدغه شان ولا يجهز اليهم دار الحرب څوک چې موږ سره عیني جنگ کې دي هغه ته غنم منم وغيرها دا کومي قافلې برابر ول نن سبا کنټینر او هغه باندې خرڅول دا صحیح نه دي هغه طاقت کې کول دي احکام د اسیر بیانې نو د امام سے مسلک دا دی چې موږ سره کوم کافران قیدین دي دا سینه بکو چې دا به آزاد کو مقابله کې به مسلمانان را آزاد کو امام سے قول ته علماء مفتابه ویلې او صاحبین وې دا څه کولې شو مسلمانانو قیدین را اگر اخلاص کو د کافر او قیدانو په خلاصولو باندې قول راجح کې ويم بغي يفتى بقولهما في هذا الزمان پکار د چې صاحبین وقول معنی فتوا شي او منګه خپل قیدین دغه په قیدین او آزاد کو ورپسې مسله کوي ولا يجوز المن عليهم دا جایز نه ده چې هغه منګه مفت کې خلاص کو زي مزه کوي دا بالکل نه ده جایز په دغه یو باندې به باس کوي ان شاء الله